أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سریع الحساب. نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 4 یو آیات چې نو هغه به ویل کېږي. د دې آیات شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلي دي دغه تفسیر خازن درې څلور چې نو هغه روایتونه نقل کړي دي، خو علامه بغوی رحمه الله وی د ټول نه صحیح روایت چې د دې متعلق کم شان نزول کې ذکر دی نو هغه دا د کم چې زوس عرض کوم. مفهوم دا دی چې حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ چې دا د مشهور سخی سړی چې کم تر شوی دی حاتم طایی دا غزوه ولو دا او یو بل صحابي چې دی نو هغه زید الخیر دی چې نو د دوانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې نو تاسو کړو چې د الله پیغمبر ان قوم مونږ داسې یو قوم یو چې په کوم ازمکه باندې اوسېږو هلته ښکار ډېر دی نو مونږ په خپل سپو او په خپل بازونو سره باز چې ورته ویلی کېږي پای سره ښکار کوو. نو د دې متعلق مونږ ته څه حکم دی؟ دغه ښکار چې نو هغه څه حکم دی؟ دا جایز دی نه دی جایزو؟ کم شیزونه ښکار کولی شي او کم نشو کولی؟ نو الله جل جلاله دا آیات راولی گلو یسألونک ماذا احل لهم. نو مخکې دی کې چې نو هغه تیر شي ولو اړمبني آیات کې وانتم حرم سوا چې نو هغې حالت نه غیر محل الصید وانتم حرم که تاسو په حالت د احرام کې نو بیا ښکار ستاسو دپاره چې نو جایز نه دی. نو اوس په دې کې چې نو هغه ذکر کېږي چې ښکار ساوري کم چې تاسو ښکار کړئ نو دغه ستاسو دپاره د دغې استعمال د هغې خوراک چې دی نو هغه جایز دی اگر که ستاسو د رسېدو نه مخکې چې هغه سوچنیانو کم ښکار تاسو وکئ دا تاسو ته رارسي او د دې د رسېدو نه مخکې دغه چې نو هغه مړه شولو نو د دغې خوراک بیا هم ستاسو دپاره جایز دی. د هغې دپاره فقهاو چې نو هغه یو څو شرطونه لیکلي دي، 15 شرایط دي. شرط نمبر 1 چې په دغه باندې چې نو هغه د سپي په ذریعه یا چې نو هغه دغه په ذریعه د باز په ذریعه دې باندې چې کم ښکار کولی شي نو شرط نمبر 1 دا دی چې بسم الله به یې په ویلي چې کله یې لیږلو لکه څنګه چې ساورې سړی لالی او په هغې باندې بسم الله الله اکبر وی نو دغه شانتي د دغې باز په لیږلو د دغې سپي په اچش کولو په دې په لیږلو په وخت کې بسم الله الله اکبر د الله نوم چې نو هغه به یې پرې اخیستی بسم الله به یې ویلي. شرط نمبر 2 چې دغه سپی دغه باز چې نو د هغې نه دغه سپي به چې نو د هغې نه په خپله خوراک نه یې کړی دی به د هغې نه په خپله خوراک کم ښکار چې وکړلو نو دغه ښکار نه به دی په خپله خوراک نه کوي. که چېرته د دغه ښکار وکړلو او د ښکار نه یې په خپله وخوړلو او نور بیا چې نو مالک له راوړلو نو په دغه صورت کې بیا د دغه ښکار خوراک چې نو هغه جایز نه دی. ځکه صاحب د هدایه جلد رابع چې نو هغې کې لیکلی دی وایي که ده چې نو هغه د دغې نه وخوړلو او د خوراک نه وروسته چې نو هغه باقي مانده مالک له راوړو نو دا د دې علامت دی چې د ښکار د ځان دپاره کړو د مالک دپاره یې نه و کړی خو دی موړ شو نو باقي مانده چې نو هغه یې راوړو. او اللهم فکلوا مما امسکنا علیکم هغه به خورئ چې کوم یې ستاسو دپاره ښکار کړی په خپله چې نو هغه یې دې نه یې خوړلی. شرط نمبر 3 دغه ښکار چې نو هغه به یې زخمي کړی چې دا سپی یا چې نو باز دی چې کم ښکار وکړي نو دغه ښکار چې نو هغه به یې زخمي کړی هم وي دنه به چې نو هغه به یې نه به بیلوي دغه به چې نو هغه یې زخمي کړی ځکه الله وایي چې نو هغه وعلمتم من الجوارح نو تاسو چې کم لیږلې دغه به جوارح او جوارح چې نو د جارحتون جمع ده او جارحتون د جرح نه ده او جرح چې هغه ویلی کېږي زخمي کولو ته نو دغې ښکاري ساوري د ښکاري ځناور ده به چې نو هغه دغه ښکار
چې کم وکړو دا به زخمی کړی نو چې کله زخمی کو نو بیا خوراک جایز دی که زخمی کړی نه وي نو بیا هم خوراک جایز نه دی. شرط نمبر 4 دغه بچنیانو هغه تعلیم یافته وي. الله وی وعلمتم تاسو به د هغوی له چنیانو هغه تعلیم ورکوئ تعلموهن مما علمکم الله تاسو به دغې باز ته او دغې سپي ته چنیانو تعلیم ورکړی او د دې په زمره کې هر هغه درنده چې د هغه تعلیم اخیستلی شي لکه باښه شوله شاهین شولو چیل شولو داسې دا نور څومره چنیانو هغه دی چیتا شولو خو که دې تعلیم باندې پوهېږي دوی به تعلیم یافته وي. اوس د هغوی تعلیم یافته چنیانو هغه به څنګه به تعلیم وي نو د هغې د تعلیم متعلق لیکلي دي چې 3 پیرې چنیانو هغه دوی په ښکار باندې ورپرېږدي لکه چیتا شو شرمخ شولو سپی شولو نو د دې تعلیم کې دا شرط لیکلی چې 3 پیرې به تو دا په ښکار پسې ورپرېږدي 3 واړه پیرې چنیانو هغه د ښکار ونیسي دې نه به خوري نه تاله به واپس راوړي او چې دې په ښکار پسې ښه په پل منډه روان دی هغې مقصود ګرځولی او دې دوران کې ورته ته آواز وکړو چې واپس شه نو دی را واپس شولو نو بس د پوه شه چې د هغه تعلیم یافته شو دی وس نو ښکارې سپی شولو. که چېرته به دې شرطونو کې به کې نه نو بیا د تعلیم یافته جنیانو هغه نه دی. د بعضو باښه چیلو د دغې د تعلیم متعلق چې دی نو هغه صاحب د هدایې لیکلی دی چې د دې کې صرف چې دی نو هغه تا ور پرېښودو دیوال وتو او د الوتلو نه وروستو تا ورته دوباره اواز وکړو دی واپس رالو نو د دې چې نو هغه بس دا تعلیم دی. که دغه چیل باز وغیره ډېره دغې ښکار نه وخوري نو په دغې باندې دا نه حرامېږي ځکه آی کې لیکلی دی صاحب د هدایې وایي د هغې وجه چې نو هغه دا ده چې د ښکار دا مارغه دی او مرغۍ چې نو هغه کله دی کولاو شي د خپل اختیار ته میلاو شو دیوال وتو او بیا هم د ستا په وینا باندې واپس راځي خپل اختیار چې نو ستا په لاس کې درکوي نو دا د تعلیم چې نو هغه اعلی معیار دی نو چې دغه تعلیم باندې دی رالو نو بیا به چې نو هغه خوړلی شي. نو شرط نمبر 4 دا شو چې دا به تعلیم یافته وي. شرط نمبر 5 چې د دې سره به بل چې نو هغه جاهل سپی نه یوځای شوی کافر سپی به ورسره نه یوځای شوی د مجوسي سپی چې نو هغه به ورسره نه یوځای شوی. جاهل سپی نه مراد هغه دی چې هغه دغه تعلیم باندې دی یا چې نو هغه د بل چا سپی به ورسره نه یوځای شوی ولې که چېرته د دې سره بل عام سپی یوځای شو نو د هغې باندې د ارسال په وخت کې د لیږلو په وخت کې په هغې بسم الله نه وویلی شوي نو چې کله د هغې باندې بسم الله نه وویلی شي نو د بسم الله د نه ویلو په وجه باندې دغه خوراک چې نو د هغې سره جایز نه دی. دا د دواړو مشترکه وکړلو د دې فقهاو چې نو هغه دا مسله هم راغستې ده او یې ذکر کړي لکه اوس یو سړی چې نو هغه قربانۍ کې اکثر په قربانۍ کې دا خبر دا کېږي نو 3 کسانو باندې یا په 4 یا 5 خو مشترکه قرباني نو بعضې اکثر خلک سادهګان چې نو حدیث کوي یو کس حلال کړي نو دی چې کله حلالوي نو دا نور کسان یا د په لاس باندې یا په جوړه کې سره لاس کېږدي چې نه موږ په ټول په دې لاس کېږدو موږ به ټول شریک شو نو الله به ثواب میلایږي. الان کې نه دا خو چې کم یو کس حلالوي دغه یو سړی چې دی نو هغه به بسم الله الله اکبر ووایي دې ټولو ته یو شانتې ثواب میلاو شو. خو کوی فقهاو لیکلي اوس د ټولو په دې باندې لاس کېښودو نو که ټولو په لاس کېښودو 4 کسانو او 4 کسانو کې 3 کسانو بسم الله ووایي الله نوم یې په واخیستو او د یو کس ونه دا ساورې چې نو هغه مردار شولو ولې د کې نو هغه کسان ته ونستو نو دې لپاره شرط چې نو هغه دا دی چې دغه په بسم الله وایي نو جاهل سپی چې ورسره کله یوځای شو نو د دغه جاهل سپی باندې بسم الله نه وویلی شي نو چې بسم الله پې ونه ویلی شوله نو اوس د دغه ښکار خوراک چې نو هغه جایز لري. نو که دا 15 شرطونه پکې وي نو بیا د باز ښکار دغه شان دی چې نو هغه د سپي ښکار چیته ښکار څومره چې هم درنده دي چې په هغې باندې خلک ښکار کوي نو د دغې ښکار چې دی نو هغه جایز دی. دغه شان دی چې نو کم شزونه نو په هغې کې هم بیا دا ذکر کړی دی الله پیغمبر حدیث مبارکه دی کل ذی مخلب من الطیر هر چې دی نو هغه پنجې والا دا چې نو هغې خوراک جایز نه دی. پنجې نه مراد چې دی نو هغه دا دی چې کم مرغه په پنجې سره چې نو ښکار کوي مطلق هو پنجې د هر څه دي پنجې باندې خوراک خو میټو هم کوي پنجې باندې خوراک چې نو هغه خو کوتر هم کوي بعض وخت کې اکثر ځان ته یو شیز ونیسي کله نا کله که تاسو خیال کړی اکثر چرچ دی نو هغه هم داسې کوي ځان ته په پنجه باندې یو شیز را دی خوا کړي پنجې نه مراد چې دی نو هغه ذی مخلب نه مراد چې دی نو هغه دا دی چې دی په پنجې سره چې دی نو هغه ښکار کوي لکه تاسو که لیدلی چیلو
بازو دغه شان چې دی نو هغه شی باخه نو دوی چې دی نو هغه په پنجې زره ښکار کې ځان له ښکار چې دی نو هغه په پنجه باندې اوچتوي او دقه بیا خوري. نو زه مخلبین نو کم مرغان چې هغه په پنجې سره ښکار کوي نو دوی چې دی نو د دې خوراک ناجایز دی، دا مردار دی، حرام دی. دقه شانتې چې دی نو هغه په ساورو کې یعنې څلور خپو ځناورو په دې غټو کې نو په دې کې چې کم زیناب وي، زیناب معنی چې دی نو هغه داړو والا داړې چې دی نو هغه تاسو که خیال کړئ زه اکثر چې دی نو طلباو ته یم سپی چېرته په خندا لیدلی نو سپی چې اکثر ناشنا کس وي نو دی ورته حدیث دا غاښونه چې دی نو هغه ومږدا کړي. زه دغه سړي ته چې وخاندې نو بنده نه یو دوه خطا کړي نو دی چې کله وخاندې د دلته دوه نیغې داړې وي هغه دلته ښکته چې دی نو هغه راغه لګېدلی نو دغه زیناب دی. اوس دغه زیناب هر زیناب چې دی نو هغه مردار دی، هر زیناب هغه مردار دی چې دی بیا په دغه زیناب په دغه داړو باندې ښکار هم کوي. دا ولا شرط دی چې دی په دې باندې دا کوي که نه داسې اوښ هم داړي خو اوښ په ښکار چې دی نو هغه په خپلو داړو باندې اوښ ښکار نه کوي، دې وجې نه د هغې خوراک چې دی نو هغه جایز دی. خو چې کم داړو والا چې دی نو هغه چې دی نو ځناور وي او دی په دغې داړو باندې چې دی نو ماته کوي ښکار کوي نو بیا په دغې باندې د دغې ښکار چې دی نو هغه جایز نه دی. بهرحال د دې په ضمن کې یو مسله چې نو حدیث کې ورسره بیا چې نو په حدیث په دې ځای باندې نقل کړي نو په هغې کې ورسره یو دام لیکلی دی چې کله تا په خپل تیر باندې ویشتو په تیره باندې ولګېدو نو دغه ښکار جایز دی او که چېرته هغه بالمعراض په پلنوالي باندې چې دی نو هغه ولګېدو نو بیا د دغې ښکار چې دی نو هغه جایز نه دی. نو بیا حضرات فقهاو چې دی نو هغه د دې متعلق مسله ذکر کړې ده د لیندې او د ټوپکو. آیا د لیندې او د ټوپک ښکار چې دی نو هغه جایز دی او که نه دی؟ د جمهور فقهاو په نسبت باندې د لیندې او د ټوپک ښکار چې دی نو هغه جایز نه دی تر څو چې په دې کې ذبح اختیاري نه ده شوي. ځکه چې د ښکار دپاره شرط دا دی چې دا به په داسې شیز باندې ښکار کړی شوی وي چې هغه به څه وي تیره به وي، نوکدار به وي، او د ټوپک کالتوس جره دغه شانتې چې نو عمومي طور باندې اکثر ګاټې دا غوڼ وي، دا نوکدار نه وي. دا چې کم شیز شلی دی چې کم له په مرغۍ یا په ښکار باندې ولګي دی چې کم دا شلول کوي دا د زور د لاسه کوي خو د څه د لاسه نه کوي، د تیروالي د لاسه چې دی نو هغه نه کوي. که نه عمومي دغه وکتلی شي دا چې دی نو هغه چرې غونډې وي دغه شان دغه چې دی نو هغه کالتوس هغه دغه وي داسې لږ اوږد شانتې وي خو تیروالی په هغې کې نه وي او د هغې که خلک کړی نو د ډېر د زوره د وجه هم یو شیز چې دی نو هغه چوي او شلیږي. لکه اکثر بعضې خلک چې سړی نانجاڼی دی چېرته میخ وغیره ټک وایي نو چې کله دی میخ خطا کړي او ګوته ووایي نو په ټک باندې ګوته چې دی نو هغه یې نشوي چاودلي که نه دا خو اوس د تیروالي د وجې نه دی بلکې د زور د ثقل د وجې نه دی. نو دغه حدیث کې دغه خبره ده چې ګوره د ثقل د وجې نه چې کم شیز وشي نو دغه خوراک جایز نه دی. تیروالي باندې چې دی نو هغه کم ښکار شي نو هغه جایز. نو معلومه دا شوه ټوپک ښکار چې دی نو هغه سره ښکار پې کولی شي خو که چېرته دغه ښکار باندې ذبح اختیاري بیا وروسته ونه شوله د مرګ نه مخکې دی چې نو حلال نه شولو څنګه چې پرون مونږ ووی نو بیا به د دغه ښکار کول چې نو هغه خوراکو دا ناجایز وي او که حلاله پکې وشوله نو بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه به جایز وي. نو دلته الله پاک اوس دغه متعلق چې نو هغه واضح حکم دی راولېږلو. الله فرمایي یسألونک دوی تپوس کوي له تا نه ماذا احل لهم څه څیزونه حلال دي د دوی دپاره، کم شیزونه دوی دپاره حلال کړی شي. قل ووایه ورته احل لکم حلال کړی شي دي ستاسو دپاره الطیبات پاکیزه څیزونه وما او هغه څه علمتم چې ښودلي دي تاسو ته من الجوارح ښکاري چې نو هغه ځناور ته مکلبینه چې تاسو هغه په ښکار باندې وراچوئ تاسو لیږونکي د هغې له تعلموهن تاسو ښې هغوی ته ښودنه ورته کوئ تعلیم ول ورکوئ مما د هغې نه علمکم الله چې کم ښودلی دی تاسو ته الله پاک فکلو نو خورئ هغه مما هغه امسکنا علیکم چې د هغه ایثار کې دوی ونیسي ستاسو دپاره وذکروا اسم الله علیه او یاد کړئ په هغې باندې نوم د الله تعالی واتقوا الله ویرېږئ د الله نه ان الله سریع العقاب واتقوا الله الله نه چې نو هغه ویرېږئ یعنې ښکار خو مباح دی خو ښکار پسې داسې هم ورپسې کېدل چې دی نو هغه نه دي په کارو چې که تاسو مونځ پاتې شي جمع د نه پاتې شي ذکر اذکار چې دی نو هغه د نه پاتې شي نو داسې ښکار بیا چې دی نو هغه مباح هم نه دی دا باعث ګناه دی. هغه ښکار جایز دی چې په هغې کې سړی نه چې نو هغه دا نه پاتې کېږي. لکه اوس تاسو که خیال کړئ نو زمونږ اکثر عمومي طور باندې چې ښکار کې دی نو بیا هر څه دا غافله شي
حدیث مبارکه کې راځي دا غي مفهوم چې نو هغه دی الله پیغمبر فرمای من اتى السلطان افتتنا څوک چې د سلطان بادشاهانو د غټو خلکو خواله چې زینو دی په فتنه کې اخطا کیږي او من تبع الصيد غفله او څوک چې په ښکار پسې ورپسې شي نو دا سړی چې نو دی به غافله کیږي ولی دا مقصود چې نو هغه دی نو د نه جمع ذکر اسکار چې نو ادا کیږي بل دی بار بار ښکار داشتونه چې ولی د سره زړه هم سختيږي نو د په قدر ضرورت چې نو هغه جایز دی مباح دی خو که دغه نقصانات پکې پیدا کیږي نو بیا جایز نه دی نو ځکه الله وی واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بشک الله پاک سریع الحساب زر حساب اغستون کې دی یسألونک دوی تپوس کوي لتانه ماذا احل لهم چې څه څیز حلال دی د دوی دپاره کم شیز حلال شوي دي د دوی دپاره قل اوایا احل لکم حلال دي تاسو دپاره الطیبات پاکیزه څیزونه وما او هغه څه علمتم چې تاسو ته ښودلي دي یعنې زده کړي دي تاسو ته من الجوارح ښکاري زناورو ته مکلبین چې تاسو ریږئ د ښکار دپاره تعلموهن چې تاسو تعلیم ورکوئ هغوی ته مما د هغې نه علمکم الله چې تاسو له تعلیم درکړی ښودنه درته کړې ده الله پاک فکلو نو خورئ هغه مما له هغې نه امسکنا چې دوی ایثار کړي علیکم ستاسو دپاره وذکروا اسم الله او یادوئ چې نه نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بشک الله پاک سریع الحساب زر حساب اخیستونکی دی